الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں سے بچتے رہو اے انسان، گناہوں سے بچتے رہو اے انسان، ورنہ بعد موت تم سزا پاؤ گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام اور زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو، الله جل جلاله اما نواله زمونږ استاسو د هدایت د پاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ رب العزت رحمت بن کر من او تاسو تراولیگ د ہدایت د پارا، اللہ رب العزت دلار د خودلو د پارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تراولیگ. زما محترمو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حریص پیغمبرو، حریص د خپل امت د پاره حریصو. لکه انسان د پیسو حرس کوي، څوک د خوراک حرس کوي، څوک د گاڑو د بنگلو حرس کوي، خو د دې حریص هغه حرس هغه پورې نه پوره کیږي تر څو پورې هغه مطلوبه سیز دی حریص ته ملاو شوی نه. زمانگ استاذ و پیغمبر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، د خپل امتیانو د پاره هر ټیم به په دې سوچ او فکر کیو چې څنګه به زما د امتیان د جهنم د اور نه بچي او جنت لو والا به جوړ شي. هر ټیم به دغه پیغمبر دعا کولا، جړا کولا، فریاد. زما محترمو یو ځل عائشہ بی بی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی یا رسول الله ما د پاره څه دعا وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه اوچت کړه و یا الله د عائشې مخکینی رستنی ټول ګناهونه معاف کړي. چې کله دا دعا وکړه زما محترم عائشہ بی بی ډیره زیاته خوشاله شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے عائشې ډیره خوشاله نشوي؟ و یا رسول الله ولې به نه خوشحالیږم چې تاسو ما ته څومره بهترینه دعا وکړه، زما د پاره د خوشحالېدو مقام نه دی؟ الله رسول ورته فرمایي اے عایشې واوره دغه دعا په ورځ کې 15 ځل د خپلو امتیانو د پاره زه غواړم. دا پر سپیکر لږ سلو کړه. دغه دعا د خپلو امتیانو د پاره په ورځ کې 15 ځل یا الله زما د امتیانو مخکینی رستنی ټول ګناهونه معاف کړه. اوس سوچ وکړئ زما عزتمند دومره غمخوار پیغمبر من او تاسو په دنیا کې نه هیر کړي، په قبر کې نه هیر کړي، د قیامت په ورځ هم دغه پیغمبر من او تاسو نه هیرې. دا یاد ساتي. زما محترمو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه تاسو سره په دنیا کې یم هم رحمت، که زه تاسو سره په دنیا کې نه یم هم رحمت بند کر الله رب العزت تاسو د پاره جوړ کړي. صحابه عرض کوي یا رسول الله تاسو موږ سره په دنیا کې موجود یې، نو تاسو دا بدن مبارک
دا د الله د رحمتونو د نزول مرکز دی. لیکن چې تاسو سبا موږ سره نه، دا زموږ د پاره څنګه رحمت وي. الله رسول ورته فرمایي چې ما ته په قبر کې زما د امت نیک اعمال به هم پیش کړي چې یا رسول الله ستا امتیانو دغه نیک نیک اعمال کړي دي. وای زه به لاس اوچت کم د الله شکریا به ادا کم چې یا الله شکر دی زما د تللو نه بعد زما امتیان زما په نقش قدم باندې روان دي، زما امتیان زما په نقش قدم روان دي، زه به د خپل رب شکریا ادا کړم. ووري په قبر کې وای کچرتا زما د امتیانو بد اعمال ما ته پیش شو چې یا رسول الله ستا د وفات نه بعد ستاسو د تللو نه بعد ستا امتیانو دغه بد اعمال کړي دي، دغه بدۍ کړي دي، ګناهونه کړي دي. وای زه به الله ته بیا هم دعا کوم د خپل امتیانو دپاره چې یا الله زما امتیان معاف کا، هغه نادان دي، قمقل دي، بې وقوف دي، نه پوهېږي، یا الله هغې ته دا ګناهونه معاف کا. په قبر کې هم دغه پیغمبر به زموږ او ستاسو دپاره څه کوي؟ دعا به کوي، د بخښنې دعا به کوي، یا الله ته یې بخښنه وکړه. ته ورته څه مه وایه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. هغه غمخوار پیغمبر فرمایي د قیامت ورځ به وي الله به اولین او آخرین راجمع کی. اوی اوی بیا به پیدانور دومره راښکته کی زما محترمو، ای هی هی د هغې د سختۍ او د ګرمۍ او د تکلیف د وجې نه به ټول په ټوله باندې به حضرت آدم علیه السلام ته به لاړ شي، هغې ته به دغه جړا فریاد وکړي چې زموږ دې سختي ته وګوره، زموږ دې تکلیف ته وګوره، دا خو موږ نشو برداشت کولی. ته الله ته درخواست وکړه، ولې چې ته خو د دې ټولو انسانانو پلار الله جوړ کړی، الله تعالی یو مقام او یو درجه در کړې ده، ټولې فرشتې الله تا ته سر په سجود کړي دي. اے آدم علیه السلام د الله په حضور کې درخواست وکړه چې موږ باندې دا ورځ لږه اسانه کړي او زر موږ سره حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به څه وایي؟ وایي نن الله دومره غوسه دی چې د دې نه مخکې دا الله ما دومره په غوسه چرته کتلی نه و. الله نن دومره غوسه دی خپلو بندګانو ته، ما تاسو سره لیږلي وی دنیا لا او تاسو به څه کول؟ اوئے 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 میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. نو الله غصه دی او داسې په غصه باندې ما الله چرته نه دی کتلی، زه الله مخې ته نشم ورتلی، ما سره د خپل ځان فکر دی چې زما به څه کېږي. نفسی نفسی نفسی. اذهبوا الی نوح علیه السلام، تاسو لاړ شئ حضرت نوح علیه السلام ته درخواست وکړئ که چېرته هغه د لار راوباسي، دا ټول په ټوله باندې به راجمع شي او نوح علیه السلام ته به درخواست کوي، زاری منت به کوي، دا خپل تکلیف به ورته وړاندې کړي چې ای د الله رسوله زموږ دې تکلیف ته نه ګوري، په موږ څومره سخته ده، الله ته درخواست وکړه چې په موږ باندې دا سخته لږه اسانه کړي، دا تکلیف په موږ باندې لږ کم شي. نوح علیه السلام هم دغه خبره کوي چې نن الله په دومره قهر او غضب باندې او دومره په غوسه دی چې موږ الله په دومره قهر او غضب او په غوسه باندې چرته کتلی نه و، موږ د الله مخې ته نشو ورتلی، موږ سره د خپل ځان فکر دی، زموږ به څه کېږي. زما محترمو نوح علیه السلام بم فرمایي نفسی نفسی نفسی. اذهبوا الی ابراهیم علیه السلام، تاسو ابراهیم علیه السلام له لاړ شئ او هغې ته خپل جړا فریاد واورو، دا ټول په ټوله به راجمع شي او ابراهیم علیه السلام له به راشي، ابراهیم علیه السلام ته به جړا فریاد وکړي اے ابراهیم خلیل الله، د الله په بندګانو کې ته خو د الله دوست وي که نه، ته خو د الله ملګری وي. الله ته درخواست وکړه دا نن ورځ په موږ ډېره سخته ده، ګرمي ده، تکلیف دی چې الله موږ سره د اسانۍ معامله وکړي، الله زر حساب کتاب شروع کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام به هم دغه خبره کوي دی قوم ته، د الله بندگانو ته چې نن الله دومره په غصه دی، دومره په قهر او غضب باندې ما چرته الله کتلی نه دی، ما سره د خپل ځان فکر دی، زما به څه کېږي؟ نفسی نفسی نفسی. اذهبوا الی موسی علیه السلام، تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام ته د خپل جړا فریاد واورو. دا د قیامت د ورځې داستان درته بیانوم، دا ورځ په موږ او تاسو باندې را روانه ده. کورونو کې زنانه आवाज اوري،
دا د دې قبر د پاره تیارې دی، د مرګ د پاره تیارې دی، د قیامت د ورځې د پاره تیارې دی، د الله مخې ته پیشي ده. دا ټول په ټوله به موسی علیه السلام ته جړه فریاد کوي. موسی علیه السلام هم دا خبره کوي چې ما سره نن د ځان فکر دی، الله دومره په غوسه ما چرته کتلی نه و. الله اکبر. موسی علیه السلام بوتا فرمائی نفسی 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 اذهبوا الى عیسی علیه السلام، تاسو لاړ شئ عیسی علیه السلام ته د خپل جړه فریاد واوروئ. عیسی علیه السلام د الله رسول نه، الله یو مقام ورکړی دی. زما محترمو عیسی علیه السلام له به دا ټول راشي او دغه جړه فریاد به ورته کوي چې نن په موږ ډېره سخته ده، ډېر تکلیف دی، تا ته زموږ دا سخته نه ښکاري. الله ته درخواست وکړه چې الله موږ سره د عافیت معامله وکړي، اسانۍ معامله وکړي، موږ باندې ډېر تکلیف دی. اے عیسی روح الله. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بم زما محترم هم دغه خبره کوي چې الله دومره په قهر او غضب باندې ما چرته کتلی نه و. هی نفسی 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 اذهبوا الى محمد صلی الله علیه وسلم، لاړ شئ او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل جړه فریاد که هغه چرته دله لار راوباسي او هغه ستاسو دا مسله حل کړي. دا ټول په ټوله به जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला, कामयाबी वाड़ी, सुकून वाड़ी, इज्जत वाड़ी, राशिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह प गुलामी के राशि, प ताबेदारी के राशि, अगी मंग सर वफा कड़ी ना, मंग बेवफाई क्यों लगे आयु. आगा पैगंबर द क़यामत पर रज़बा ज़मा मुहतरम दी उम्मतियानो द अल्लाह द बंदगानो दा जड़ा फरियाद छवावरी नबी अलैहिस्सलाम बफौरन राशि द अल्लाह द अर्श दलान देवा अल्लाह द सर पर सुजूद शिकर. द क़यामत सख्त रज़दा हर इंसान हर पैगंबर जिन्नात टोल ब नफ्सी नफ्सी चगवई सोक बद अल्लाह मख तरात ले नशी और द गमख्वार पैगंबर ज़मा मुहतरम पदे सख्त और ज़मानिम द ज़ान फ़िक्र और सर निश्ता द उम्मतियानो फ़िक्र दे रागो द अल्लाह द अर्श दलान दे सर पर सुजूद शू और वो रज़ी अल्लाह ता सर पर सुजूद प्रोत दे ज़मा मुहतरम हदीस के राज़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पखली मुबारक बांधी दासी कलिमात जारी की कि दा कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यो खुला बांधी नौ जारी करी दगा कलिमात बा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पखला बांधी अल्लाह बवत फरमाई ए मोहम्मद द सजदे नसर उछत का सवाड़ी तशिकम दुआ के स्ता दुआ बकबलोम तशिकम सफारश के सफारश और शफात बकबलोम वाया सवाड़ी नबी अलैहिस्सलाम पसलगू सलगू जाड़ी सजदी न बसर उछत की या रब्बी उम्मती उम्मती या रब्बी उम्मती उम्मती. अल्लाह तबदगा जड़ा की फरियाद बकी ज़मा मुहतरमो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर फरमाई ए ज़मा हबीबा ए मोहम्मद ए अहमद ए ताहा ए मुज़म्मिल ए मुदस्सिर ए वद्दुहा चेहरे वाला वल्लैल इज़ा ज़ुल्फ़ान वाला मखफ़केगा स्ता हगा उम्मतियान च अगी सर बज़े हिसाब किताब नकुम अगर टोल जान सरका और द जन्नत चिकम खी तरफ ता दरवाज़ा द पागी बांधी जन्नत ता दाखिल का. अल्लाहु अकबर. जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई च मा सर अल्लाह वादा कड़ी दा, मा सर अल्लाह वादा कड़ी दा च या रसूल अल्लाह ए अहमद ए मोहम्मद ए हामिद ए महमूद स्ताद उम्मत अवया ज़रा इंसानान अवया ज़रा 70,000 उम्मतियान बदी बेहिसाब बे किताब पर जन्नत के दाखिल हो. स्ता अवया ज़रा उम्मतियान अल्लाह इदा मा सरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई अल्लाह मा सरा दा वादा कड़ी दा लेकिन अवया ज़रा कसान ची बेहिसाब जन्नत तजी न ज़मंगा उस्ता सुबह सकीगी दा खुडेर दुनिया दा कला ढेर मखलूक़ात थी कना अल्लाह खुडेर बंदगान पैदा खड़ी 1,24,000 कम व पेश को सिर्फ अम्बिया दी बेया सहाबा बेया ताबीन बेया तब ताबीन मंगा उतासो बसको. ज़मा मुहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई मखफ़ की गई मगम जन की गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बपदी 70,000 कसानों की हर बेल एक हज़ार कसानों सरवा 70,000 कसान बेल बेहिसाब बे किताब जन्नत के दाखिल है. ज़मा मुहतरमो
بیا څه فرمایي بل روایت کې راځي چې هر کس سره با دې 70,000 کسان بیل بیل هر یو فرد سره با 70,000 کسان الله رب العزت دې سره ملګری کی او بے حساب به په جنت کې داخل کی. نو دا تقریبا 4 ارب 90 کروڑ کسان جوړ شو. 4 ارب 90 کروڑ کسان جوړ شو. دا بټول پټول باندې الله رب العزت هغه 70,000 کسانو سره یوځي کی او جنت کې به داخل کی. 4 ارب 90 کروڑ کسان. زما محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای س کسان به جهنم ته روان وي الله به خپل رحمت را نازل کی د الله پر رحمت سره به جنت ته لاړ شي او صد پاره با ز سفارش کوم چې هغه باندې د جهنم ټاپ لګیدلی وي او به جهنم ته ځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه پوری سفارش کوي هغه پوری به جړه فریاد کوي هغه پوری به الله ته جاړي تر سو پوری ټول پټول امتیان د جهنم نه بچ کړي نه جنت ته داخل کړي نه. هغه پیغمبر فرشتي او تو یا رسول الله ته خو دومره د الله سره جګړه کې او الله پسې دومره انختی نو دا ټول پټول امتیان دي د جهنم نه بچ کو الله باندې دی جنت کې داخل کو نو الله به دا سزاګانې او عذابونه چاله ورکي. الله اکبر. هغه غمخوار پیغمبر نن موږ هېر کړی. هغه غمخوار پیغمبر زما عزتمندو د هغې په طریقو کې کامیابي ده هغې نقش قدم باندې تلو کې کامیابي ده د هغې یو طریقه کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي خوشحالي دي عزتونه دي. که چېرته زموږ په کور کې زموږ د پیغمبر هغه مبارکې طریقې را ژوندۍ شوي هغه پیغمبر هغه راوړلی شوی دین په هغې باندې نارینه او زنانه عمل وکړو. زما عزتمندو ما خو تاسو ته وویلې که نه چې په قبر کې د نبي علیه السلام د امت نیک اعمال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیش کیږي او چې کله هغه وګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و زه د خپل رب شکریه ادا کوم چې یا الله شکر دی زما د تللو نه بعد زما امتیان زما په نقش قدم باندې روان دي. زه به د خپل رب شکریه ادا کوم. نورونو درخواست کوم چې هغه پیغمبر منګ او تاسو په دنیا کې په ژوند کې نه هیر کړي د وفات نه بعد نه هیر کړي په قبر کې نه هیر کړي د قیامت په ورځ به نه هیري نو د هغه پیغمبر سره وفا پکار ده که بې وفایي پکار وفا پکار ده که بې وفایي پکار ده محبت پکار دی که نفرت پکار دی. نن د هغه پیغمبر هغه شان چهره جوړولو کې موږ ته ځان بدې ښکاري. نن د هغه پیغمبر سنت اپناولو کې موږ ته ځان بدې ښکاري. نن زنانو ته لوپټه په سرولو کې برقه په سرولو کې ځان بدې ښکاري. نوجوان ته ټوپۍ په سرولو کې ځان بدې ښکاري. پنسي اوچتولو کې ځان بدې ښکاري. تسبیح راخستلو کې ذکر کولو کې ځان بدې ښکاري. وجه صدا موږ د دې تعلیماتو نه خبر نه یو. ما محترمو ته یو کس سره وفا کې او هغه تا سره بې وفایي کوي ستا زړه به څومره خفه کېږي غمجن کېږي. ما دې وجې نه درخواست کوم رونو چې دا الله سره صلح وکړي د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان شي چرته به هم ناکامه نه شي چرته به هم رسوا نه شي چرته به هم بې عزته نه شي. موږ او تاسو ټول په ټوله باندې کامیابي غواړو که نه غواړو زنانه موي موږ کامیاب شو نارینه موي کامیاب شو باچا موي ګدام موي چپړاسي موي سکول سټوډنټ موي د مدرسې طالب موي ټول په ټوله وي موږ کامیاب شو. یاد ساتئ الا بذکر الله تطمئن القلوب. بل ذکر الله فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. پورا دین کې داخل شي تاسو به کامیاب شئ. موږ پورا نه داخل موږ نیم په دین چلیږو نیم. زمونږ په غمونو کې وګوره الله خفا زمونږ په خوشحالۍ کې وګوره الله خفا. الله به درله فرزند بچی درکړي هغې کې هم الله خفا. واده زما عزتمندو نکاح سنت عمل دی سنت طریقه ده عبادت دی په دې اجر دی ثوابونه دي ایمان کمپلیټ شي الله خوشحالیږي الله رسول خوشحالیږي. لیکن په ودونو کې په نکاحګانو کې من او تاسو الله خفه کو. من او تاسو د هغه پیغمبر خلاف زما عزتمند رواني سنت هم پریښي دي او رواجونه هم شروع کړي رواجونه. قرآن هم پریښي دی موبایل ته هم ټوله توجه ورکړې ده. نن چې کومې سترګې الله د قرآن د کتلو دپاره موږ ته راکړې وي نن هغه سترګې په موبایل باندې ستړي کېږي. څنګه به موږ کامیاب شو څنګه به زموږ او ستاسو نه الله راضي شي
संग बद उम्मत हालात अल्लाह टिक की हालात समवल वाला ज़ात मिनी सरा हालात बिगड़ावल वाला ज़ात हाँ आग अल्लाह तरफ तरात लल्ली बिया ज़मा मोहतरम अल्लाह दिल कदरदान ज़ात।